علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روجره خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ کوات کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی هلک او جینۍ اول د کور نه وتښتېدل بیا د جینۍ کورنۍ هغه هلک او جینۍ پیدا کړل او ډېر په بد مرګ باندې قتل کړل دا واقعه څنګه رامخې ته شوه ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي کوات کې د ظلم انتها شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده دوستانو هلک او جینۍ یو بل سره مینه کوله هلک او جینۍ چې کله د هلک کور والا دغه جینۍ کور والا ته ورغلل او جینۍ کور والا د رشته ورنه کړله نو بیا هلک دې ته مجبوره شو چې دغه جینۍ ځان سره وتښتوله دوستانو چې کله دوی واده کول غوښتل کوټ میرج یې کولو نو په هغه کوټ کې پې دغه ظالمانو حمله وکړه او ډېر په بد مرګ باندې قتل کړل دوستانو موږ ته پکار دي چې موږ د خپلو مور او پلار عزت وساتو دوستانو آیا موږ رشته ولېږله رشته یې رانه کړله موږ ته داسې نه دي پکار چې موږ دغه جینۍ وتښتو موږ ته پکار دي چې بار بار په هغوی باندې جرګې وکړو په هغوی باندې تعویضونه وکړو په هغوی باندې نور څه اصلات وکړو نو خامخا د هغوی زړونه به نرم شي دوستانو موږ ته داسې نه دي پکار چې د هغوی عزت ته موږ لاس واچو او د هغوی عزت ځان سره وتښتو چې تا د سره د جینۍ سره مینه کوله تا به د هغې عزت ته خیال ساتلی خو دوستانو نه تا د هغې عزت ته خیال ونه ساتل تا د مخکې نه سوچ ونه کړو ستا زندګي هم ختمه شوه د هغه جینۍ زندګي هم ختمه شوه دوستانو اول سوچ کوئ بیا کار کوئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام